الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. انتهائی قابل قدر کتونکو لیدونکو، ستاسو په علم کې به چې زمونږ د کم صاحب سره مکالمه علی شاشة التواصل باندې جاری وه، هغه صاحب چې کم کلیپونه کړي وو د برادر مکرم مفتی بلال دیوبندي حفظه الله، او تازه کم کلیپ دی په هغې کې زمونږ برادر مکرم شیر اشاعت مناظر اسلام فاتح فرق باطله علامه وحید الله وحدان صاحب مخاطب کړی، خو دا صاحب انتهایی پرله درجه کا جاهل، کما سره په جهالت نه لاندې کومه مرتبه وي د هغې دپاره لفظ استعمالېدی، نو ما به درته ویلی جهالت دا لفظ به م وایي چې زما توهین تا وکړو، په غلط ځای کې دې مستعمل کړم، خو څه وکړو نو دغه حضرت صاحب د خلافت او د خدا په دې کې خو انتهایی ماهره دی. نور په ظاهره باندې داسې شو ورکوي چې زه خو بالکل علامه ابن علامه او امام رازی د وخت امام رازی او امام غزالی ما په حقیقت کې دا سړی بالکل ډډ دی، او بالکل د علماو د شان او د هغوی د مرتبې سره چې کوم اخلاق کوم صفات مناسب یاده کې نشته. دا خدا او خلافت دا د عادت او دای صفت لازمه او دای صفت ذاتی ګرځېدلې ده، ځکه دې ازاله دنه نه کېږي، او ذاتی ذات لره بغیر د جعل د جاهل نه ثابت وي. نو موږ وایو چې د ده موږ ډېره اصلاح وکړو، خو د ده اصلاح دا ممکنه نه ده، په دې وخت کې د ده اصلاح ډېره مستبعده ده، ځکه چې موږ اندازه ولګوله، موږ ویل که د ده واقعي حقانیت او صدق او دیانت او انصاف والی عالمي، نو دا به د دې مخکینی کلیپ نه بعد غلی پاتې شي، ځکه موږ ورته ویل چې زموږ مخاطبین په دې وخت کې کم خلک دی، خو د ده مقصد شهرت دی یا خپل حقیقت او دارنګه خپل عزت تار تار کول غواړي. زما خپل ذاتي خوی او طبیعت دا دی چې زه د چا د نفس عزت چې کوم دی مجروح نه کم. دا سړی دا انسان په خپله دا غواړي، بار بار زموږ مشرانو ته خوله اچوي، او په هغه کلیپ کې چې کوم دی قائد انقلاب قرآني هغه ټارګېټ کوي، دارنګه ټول جماعت ټارګېټ کوي. نو دا غواړي چې ما بې عزته کړه. نو کوم ملګري چې زما کلیپ اوري نو هغه خفه کېږي نه، چې د معمولي غوندې د ده په ژبه کې موږ ده ته جواب ورکړو، نو دا به زه وایم څه ډېره د عیب خبره نه وي زموږ دپاره. دا صاحب اولا زما خو د کلیپونو جوابات په ده باندې کوم اجوبه په کار و، هغه په ده باندې قرض شو، د ده چې ما کم جهالت دنیا ته ښکاره کړی و، د ده کوم اخطا و هغه ما په مخکیني کلیپونو کې ذکر کړي وو، دا بالکل دغه جواب نه عاجزه شو، او د ده قاعده په دغه ځای کې موږ رامعات کړو چې سکوت په حین د بیان کې او په هغه ټیم کې چې سړی ساکت پاتې شي، دا په دې باندې دلیل وي چې بس ما عاجزه یم او زه مخکې تتلی نشم، جواب نشم کولی. باقي مخکې د ده چې کوم اعتراضات کوم شبهات او زما متعلق کومې خبرې وي، الحمدلله بفضل الله د هغې ټولو اجوبه شوي مخکې، او ډېرو ملګرو ته به دا حقیقت حال معلوم شوی. دا اولا په دې تازه کلیپ کې دا خبره کړې د آیات مبارکې لوستلی دی، او په هغې کې چې کوم دی بیا وروسته ویلې الآیه، دا هم د ده غلطي ده، بیا ویلې صدق الله العظیم. نو صاحبه دا الآیه دا خو د الله وینا نه ده، د تاویلات کې هغې لهیڅ اعتبار نشته، خو دې ځای کې ته په خطا باندې دا العنقا وضاحت دا عنقا عنقا زوتی دا مرته بار بار د دې وضاحت وکړو چې دا هغې غټې غټې کې یو لفظ ټیک نه شوی دی. شرمېږه مه که مخکې دې غلط ویلی نو اوس یې بېرته ټیک کړه که نه، اصلاح دې وشو، انسان دې کمزوری. خو مختصرا د ده د تازه کلیپ خلاصه یو څو خبرې دي. پای کې اولا د دا خبره کړې ده چې قائد انقلاب قرآني شیخ القرآن شیخ العرب والعجم محمد طیب قائد انقلاب قرآني حفظه الله دا هغه متعلق ویلي چې دا ناظره غلطه وایي. صاحبه ستا ذهن دې په دې خبره باندې خلاص شي چې آیات مبارکه چې کم په حین د درس کې او په حین د تفسیر کې چې کم آیاتونه هغه به مخکې لوستل ډېره زمانه مخکې، نو هغه به یعملون، نو هغه وروسته آیات به پوره شو، اسې یو د ذوق او شوقن به اسې یو خبرې له زور غوندې ورکو. باقي دا خبره چې په مونځ کې نو الحمدلله ما پسې مونځ کړی، په مونځ کې قطعا هغه چېرته داسې نه دی یعلمون، راشه زه به دې بوځم او هلته به دې ودروم، دا ستا کذب بیاني ده، او ستا اکاذیب الحمدلله زه راجمع کوم، او دام زه ستا صفت لازمه ثابتومه.
چې دا کذب خدا دوکا دا ستا چې دی نو دا صفات ذاتیه دي او ذاتی ذات لما مخکې ویل چې دا الله بغیر د جعل د جاهل نه ثابت وي دا ستانه د دې لرې کول ناممکن ما ته ښکاره شو نو هغه او بیا دا اوس الحمدلله په درس کې د هغه یو شوق خو هغې باوجود بیا هم هغه اوسني دا کم اوس یا کال 2-3 مخکې چې کم دغه دي درسونه یې پای کې به دا ثابت نه کړي چې عالمون نه وایي دا خبره ستا بالکل غلط بیاني ده د دې نه ته توبه تایب شه باقي دا خبره چې مثال په طور تاسو هم ګناهګار یې او هغه هم ګناهګار دی تاسو اصلاح نه کوئ نو دا یو غلطي ده دا د مناظرې موضوع نه ده صاحبه تا ته دا پته هم نشته چې په کوم شیانو باندې مناظره کېږي په کوم باندې موږ د دې اقرار کړی چې دا مناظره په څه کې کېږي توجه المتخاصمین په نسبت چې یو نسبت د اثبات او بل د نفي نو آیا که ته ورته غلطي وي نو موږ کله ویلي چې دا صحیح دی هغه موږ ته د هغې تعویل وکړو چې هغه په کوم نیت ویله اوس یې وی او که نه یې وی نو مناظره په کوم شی کې تا د مناظرې تعریف هم په دې وخت کې هېر شي تا ته ما ویلي په تا باندې تعصب او حسد انتهایي غالبه دی چې دا تا د ځان نه نه لرې کړی نو تا ته حق نه ښکاره کېږي ته به دقه رنګه په باطلو کې پروت انشاءالله او د دې نه به ورځ په ورځ باندې ته په دې جهالتونو کې ډوبېږي مهرباني دا وکړه چې دا خپل تعصب د ځان نه لږ لرې کړه په قلار په قلم چا ته کښېنه او خپل پیر صاحب ته کښېنه چې زما لږ اصلاح وکړه نو دا موضوع د مناظرې نه ده په دې باندې تعریف د مناظرې نه صادقي زه به تا ته موضوع د مناظرې در وښیم چې ستا مشران او ستا شیوخ څه وایي وایي داود چې دی نو دا عبادت دی او سهار کې چې وختي را پاڅېږي نو اودس وکړې 2 رکعته نفل ورته وکړې نو آیا دې ته عبادت ویل دا د شریعت په رڼا کې د دې سړي څه حکم دی ته ووایم او بیا دا ویل چې څوک حافظ صاحب له اوټ نه ورکوي نو د جنت بیم په هغه باندې حرام دی او دارنګ د دې په باره کې به په قبر کې تپوس کېږي نو صاحبه موضوعات د مناظرې خو دا دي په کار دا چې ته په دې باندې موږ سره کښېنې او دارنګه اوټ پرچۍ ته په دې وخت کې چې کم دی دا توره او دارنګه دا ټوپک دی د دې وخت نو دا اوس تحریف دی او که نه دی ختم نبوت منکرین چې کله تعویل کوي په دغه آیاتونو کې او په ختم نبوت په لفظ کې نو بیا خو په هغې باندې د کفر ټاپې ښې لګوئ دلته که ستا مشر دی د هغه اصلاح خو تاسو بالکل نه کوئ دا خبرې زه چې کومه دا په دې نیت باندې کومه چې په کار دا دی چې تاسو ځان ته حق پرسته وایي او مسلمین وایي او دا بل تبلیغي امیر صاحب در سره نه دی ډېر چلبازه دی دا او دا اوس ډېر خوند کې راغلی شهرت یې ډېر خوښ شوی خو په تا باندې څوک پېښ شوي نه انشاءالله که دا ځوانان تا ته مخې ته کېناسته که نه نو د ستا په رنګ به دم خوله بیا زیړه نیولي او دې ته په قلار کېنه ګوره ستا علاج دا موږ لا تعینه نه کوو لږ موږ بل ځای کې مصروفه یي زموږ ټارګټ په دې وخت کې نور خلک دي بل دا جمعیت والا دي مخاطب شي موږ ته که څوک هم دا تکلیف اوري چې زمونږ د فتوی د مفتي بلال صاحب د فتوی ټارګټ کم خلک دی او هغه کم بنا باندې لګوي بیا یې واراسم جاهل دی جاهل نه مربرای هغه دفاعا او جوابا هغه فتوا لګولې ده او هغه د هغه سړي په اصول باندې چې هغه په چا باندې مخکې نه به فتوی لګولې په عذاب قبر کې تقریبا دونه پورې دارا باندې مو چې زره تکافران اوس دی ابل ورځ کم کلیپ کړه پای کې ویلې دي صراحتن تاسو اصول زه تاسو اصول خو تا مقرر کړی گمراهی فتوا دا علماء دیوبند ټول لګوي ظالم کم علماء دیوبند لګوري اکم چې ویلي چې آیت النبی نه منکر دي ما په آیت النبی په منکرینو باندې لګا آیت النبی نه الحمدلله موږ تاسو منکرین دا زموږ دعوه ده دا موږ ثابتو ان شاء الله دارنګه د عذاب قبر نه تاسو په اصول باندې تاسو منکرین دا خبره پدې کې به ان شاء الله زموږ د هغه سره خبره جاری خدا د چا په اصول موږ دا مجبور شو دا اقوال کو پدې دي زمونږ نور جمعیت والا کم علما سنجیده هغه زمونږ په دې باندې ګیله نه کوي چې هغه سره ټول پنځه ټارګټ کوي یو عبارت نیم ګوري باقي دویمه موضوع دا زوتای چې ته د بلال صاحب ملګری مفتی بلال صاحب هغه طرف ناراضه ته کې هغه خو نه کینی په علم غیب باندې نو دی حضرت ته دونه پته نشته دی چې صاحب علم غیب مستقل موضوع موږ د جمعیت سره نه ده البته یو علت دی د فتوی د پاره چې کوم مفتی بلال صاحب لګي هغه د هغې په اصولو چې یو څو عبارتونه دي او دا غینه یا لزوم راځي یا التزام راځي او په ځای باندې موږ واضح کوو مستقل موضوع ته سه پیړ دي کیږي ماته ته مستقل چیلنج ورکړه ان شاء الله دا غینه موږ وزګار شو تعالی راځو کړه ته مخه پکېږي تاسو سره موږ کینو ان شاء الله خو باقی دا رسې خو ته دا یو خبره کوم تا خو یو څو مسلې رټکړي یو امکان کاذب یو دا او دا بل د مماثلت د کلام د عبد د کلام الله سره تعالی خو باقی سم نه درځي کوم د پوسټر باندې کوم مسلې دا کړي په خوا دا چرته ویلي دي ته لکیر کې پکېری او دا یو خبره ته بل کوم د نصیحت په تور باندې چې نه کارل ته څه کار چې تاسو سره زمون خبره نه تر راځي خو به به خپې دار ته ویما ان شاء الله ستا علاج مونږ ډیر ښه طریقې سره کولای شو مونږ یو رکی کار مخکینه علاج د کافی دی
او مکه چې خوشاله په خپل نیت باندې او چې ته نه قلاریږي ان شاء الله ستاسو موږ ور صحیح زبردست اپریشن وکړو صحیح علاج بستاو کو چې ټول عمر به یاد ساتي تاکي هلوک شان د جذبه به پیدا شوي دا خدا جذبه به ان شاء الله تعالی ډیر ضروري موږ د بل چا سره ټارګټ زمونږ نور خلک دي چې هغه لګ دا یو سره خبر حل شي ان شاء الله تعالی موږ راځو باقي ته دا خبره کې ساجد نقشبندي سره ستا مفتی وحید الله او علامه وحید الله وحدان سے بارکی وی چې دو سره رابطه ده نو رابطه د صاحب پر رابطه باندې څوک پنځپیرې نه کوي ما مخ کې ویل چې دا نجدي او پنځپیرې ده نو لکه تا چې شاه صاحب سره دغه تعلق او رابطه به ور سره کوله نو ته اوس پنځپیرې شوي تا ته غلط استدلالات کې مړ استدلالات پاسیده کې ته لږ سوچ وکړه چې د کوم شي نه استدلال کې کم نظیر او کم مثال پیش کړي نو پای کې بالکل ستاسو ټیم کې بالکل په دماغ باندې پرده راوړي دا وجه څه ده چې ستاسو واسطه د علی حق سره راغلي ده دا خو د دیو کرامات دي کله یو درو کله بل درو نو ساجد نقشبندي سره او مفتی علامه وحید الله وحدان صرف تذکره دا کړی دا چې هغه پوری هغه پسیم تاسو دا غ بیزتې پسین ختی وي او کسان ماشومان پسې را پاتې او صرف دونه خبره کړه دا ویلي چې دا غ نظریه او زمانه نظریه یو ده دونه ویل چې تاسو نه خدي هم تاسو نه خود خدي توحید کی په سنت کې ډېر برابر دي چې په نو خلاف ډېر کتابونه لیکلي بریلیت خلاف دا ډېر کار دي ډېر خدمات دي په دې وجه باندې چې یو سړی په حق کې هم دار چا مرګري کی څوک حق وای پای کې ور سره مونږ بالکل مرګري په دا خبره کې مونږ کله ویل چې مونږ سره مرګري یعنی چې دا کوم عبارت ذکر کړي دا ور سره مونږ منو یا مناسب تا چې تر ټکړې د تیرا شوس په مناظره وکم کې دې شي لګنوم می وش خلاره کې تاسو را مونږ خپل موضوعات چیړو تاسو سره چې زمون کوم بنیادی مسائل دي تاسو د خاص ګروپ سره پھر سے او تاسو دا هغه چې کوم متعلقین ان شاء الله غیبه مونږ تاسو سره باس نکو په دې تاسو نه خلاصيږي چې په علم غیب باندې په دې راټه لګولې دا په دې را مخې ته او ان شاء الله دغه ارمان باندې پوره کړه سګرانه خبره خو نه او باقی چې کم دی ځان چې کم دی خو مصلح کار کوي او اخلاقی ځان چې کم دی کار کوي چې زه ډېر د صفات او حامل او اخلاق والیمه په زمن کې چې کم دی خپل بدخوی راخاره کوي وای مفتی بلال صاحب کې حیا نشته غیرت نشته او دا زه ته دا وایم او بیا د علامه خضرایات صاحب حفظه الله بارک ابو الاسود وای زه دا نشم ویل چې تاسو صاحب د تمتمی دا ای او دا رنګ نور جوړ وغیرہ دا ټول الفاظ داسې ګران خو نه دي دا مونږ ضمیر نه برداشت کوي چې تاسو ته وایي په تاسو مونږ مجبور کوي په ځینو خبرو باندې ان شاء الله داسې تنشو خو درې چې مونږ ملګرو ابتداء کنځلي کړي کنځل ماران هو تاسو په خپل تاسو دې اقرار کړی چې مونږ یې دي او باقی تا ته دا نصیحت کوم چې په قلاره باندې کینا کنځلې مکه وګوره دا هغه مخکینه شرم دی بس دی باقی به نورم خراب شي او بیا به سره څه بیا به دا درس او تدریس چې معمولی غونټه کې دغه قابل بم به نه وي او زمون مخاطبین په دې وخت کې هغه چاته معلوم دي چې کم خلک دي ادي رامخ ته ان شاء الله دا سره موږ باس مباحثه کو الله جل جلاله دې موږ او تاسو سره موږ او تاسو ته حق صحیح حق را نصیب کی او دا غي منل او دا غي سره ملګرتیا په هر محاذ کې الله جل جلاله دې زموږ او تاسو مقدر وګرځي اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.